که څنګه تاسو خدمت کې ما عرض کړی و څه شپې لپاره کوم عنوان چې ما باندې گفتگو آغاز کړی و هغه و د کربلا یا عاشورا ریډ لاینز هغه خطوط چې هغه په کار دی کراس نشي یعنی هغه سي حدود چې مولا سید الشهدا خیلی دي چې په کار دی هر حسیني هغه حدود وپېژندي هغه د حسینیانو ریډ لاینز دي هم د هغوی شناخت ضروري دی هم هغوی باندې عمل کول ضروري دی چې هغه ریډ لاینز په کار دی کراس نه کړلی شي هغوی کې یو شی چې ما عرض کړی و بدعت و چې امام ډایرکټ خپل خطبو کې ډایرکټ خپل کلام کې عرض دا کړی و چې زه کروت یم امام قیام که چیرې دی د تحریک سبب که چیرې دی هغه معاشره کې بدعتونه خرافات دي هغه شونه چې بنام اسلام پرچار کیږي هغه اصول چې اسلام خیلی وو هغه نن بدل شول هغه په خلاف نن نور اصول راغلل جانشین شول د یو شی چې ما مجلس پکړی و دویم شی چې امام خپلو کلماتو کې ډېر زیات تاکید پکړی دی زوال معنویت و روحانیت و کومې معاشرې کې معنویت و روحانیت زوال طرف ته لاړ شي هغې معاشرې کې بیا حسینیانو ته مولا حسین منونکو ته پکار دی چې هغه معنویت و روحانیت بقا دپاره اقدام وکړي پکار دی صرف جسم تقاضی نه دي چې هغه پکار دی پراشي روحانی تقاضی معنوي تقاضی ډېرې ضروري دي انسان زندگی که چیرې کوي جسم بنیاد باندې زندگی تو حیواني زندگی ده انسان انسانی زندگی روح بنیاد باندې ده معنویات بنیاد باندې ده دا مجالس متمونه عزاداره د ما او تاسو روحانی خوراک ده روحانی غذا ده تسکین روح ده تسکین قلب ده ما او تاسو د پاره لذا محرم سفر کې تاسو خپل انکسوي جوانانو ته و در نن سبا معاشره کې چې صورت بے سکونه بے چینه ده سورا انسان ته دغه مجلسونه اطمینان ملويږي څومره سکون ملويږي او تاسو ته اندازه لګيږي چې جوانان ویلې آزاداره سره دورمینه کوي جوانان ویلې مولا حسین مجالس سره دورمینه کوي دې بنیادی وجه ده چې دا خوراک ده غذا ده د روح دا معنوي غذا ده دا امام حسین برکات سره نن داغه ازخانه قایمی دي د نجات کشته ده د دور کې دغه زمانه کې څه اقدار پایمال دي دغه زمانه کې چې تاسو وښو انساني اقدار یو پایمال کیږي او کچېره انساني اقدار او حفاظت کیږي هغه دغه مجالس او ذریعہ سره کیږي که حسینی انسانی اسلامی اقدار او پرورش کیږي حفاظت کیږي هغه دغه نجات کشته کیږي او په کار دې قدر مو دریان شي چې زنان اختصار سره تمام تاسو ونخلم چې امام حسین ډېر زیات تاکید پکړی دی هغه حق او باطل پیشنګولي دی قربان ده شم دا ډېر مهم شی دی کربلا یو ریډ لاین انداو چې کله یوې معاشرې کې حق ونه پیژندي چوک باطل به حیثیت باطل ونه پیژندي چوک معرفت و بصیرت ختم شي هغه معاشره کې بیا اهل حق قتل کیږي اهل باطل بیا خلافت و کرسی او ترسي امام حسین دغه ریډ لاینز پیژنګولې ضرورت دي لپاره ده کوي پیژندیات وسط خپل زمانه کې هغه سی واقعات څنګه کربلا سره شبیه دي عاشورا سره شبیه دي یغه تکرار نه بچیدای شو وگرنه هر چی تا تاسو کسو کربلا و تکرار کیږي آشنا سره لکه څنګه امام حسین غونډه کې کربلا خلکا یعنی ظلم بکیږي بیا مظلومان به بیاوی هر چی تا امام خمینی تستر کې وګړه انقلاب نمخ کی څوره عظیم شخصیات ایران کې قتل شول مجتهدان پنځه تا وختل دار تا وختل ویلې لواجن دندی
څه حق او باطل او پیژنګولی نه وا، حق د پاره چا قربانی نه کوله، حق د پاره چوک پڅې دل نه، ای باطل او مخالفات کې چوکې جرأت او جسارت نه وو. شیخ فضل الله نوری بزرگوار نامه تاسو ډیر اوریدلی دی. شیخ فضل الله نوری یو عالم او مجتهد او عظیم مجاهد او شاد اور کې هغه ته باقاعده پنسي ملاو شوله. بیبي معصومه سلام الله علیها کوم کې څه دفن ده عظیمه بیبي یغه روزه ته کلوړوي آل کې یو کمره باقاعده شیخ فضل الله نوری بزرگوار په نامه ده. لوړ شوال فاتحه کوي شوی. دا عظیم شخصیت سے شہید شوالو مظلومانہ طریقے سا ایدی بنیادی واجہ دعوی قربان دشم سے اختیم کے خال کو حق باندی سکوت اختیار کرلو باطلوں سے ملگرتیا وکرلو. نہ صرف نور و خالقو سے خپل زوائے شیخ فضل اللہ نوری بزرگوار خپل زوایا ملویس و پلور قاتل کیا. یعنی پلور پریک دولو باطل سے شو سے ملگرتیا وکرلو. او کسانو کې ویلوړ وسش شیخ فضل الله نوری سے کله دور تختلو خلکو چا کې ویلې چا شیاو علی منون کو چا کې ویلې چا کو ویون کو کې یو د شیخ فضل الله نوری بزرگوار زوایا چې کله حق او باطل تشخیص ختم شي حق سره ملګرتیا ختم شي بیا د کسان دور تخیج آیت اللہ سعیدی بزرگوار آیت اللہ شہید غفاری بزرگوار دا شخصیات دی قبل از انقلاب شہید نواب صفوی بقیدہ دور تا وقت الپنسی شوال اندر ایران کی لواجی ند چیشی لواجی ند اندر حق چوک حق نو بلی باطل باطل نو بلی تنوائی زنوائیم تنپاسی زنپاسم تک سکوت اختیار کی سکوت اختیار کم یاد وسطا معاشرہ بیا زوال شکار کیگی. دا ریڈ لائن دے قربان دشام کل پوش والی سا حق چشے دی باطل چشے دی بیادنی لازم دے سا حسینی حق سا ودارا باطل و مقابلے کے ڈٹ کر مقابلہ وکا دے تو فریضہ دے دے موت و سطول فریضہ دے. دا لیمون صدا موت دا مثالون دیر کہ ریچی تا قاتل کرل ایران کی اکثر مسجدوں کے محرابوں کی قاتل شوائی. شہید مرتضی مطہری چا قاتل کرلو بنام اسلام قاتل شوالو. لواجد دندی سے کل انسان معاشرے کے حق و باطل و تشخیص خاتم شی حق و باطل و معیار خراب شی بیا داش معاشرہ جوڑی کی قربان دشم. لذا تو سوکسوی مولا سید و شہدات سے کل مدینی نوزی ابن عباس امام تا یو نصیحت کئی. امام تا نصیحت بارحال معنی نلری خو خیر خپل خیر خواهی و نیات صفو اغاو تیس مولا کوفی طرف تماسا امام تیس کوفی طرف تماسا تلوڑ شک یمن طرف تلوڑ شا یا بل طرف تلوڑ شک اغا آمن علکی دی کوفی طرف تا بخی ماسا مولا تا واجہ دا خی مولا تیس کے چیر تک قاتل شوی تا دا اسلام علامی پرچامی بیاو شاہار یو شای قتلی گی. امام سے کلا قاتل شی امام قاتل یار اخلاص شی بیا چی پتی کی معاشرے کی یعنی اگر قسم تنیات خو اگر مقصد داو سے کچھیری امام غلطی کی ہستی خلق دا جرآت داو کی مولا سید و شہداء قاتل تملی و تڑی بیا اسلام کی چی پوتی دی بیا یو صلوات و سلام محمد و آل محمد إذا إمام جملة دعوة ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهي عنه. امام فریاد کرے دے سن 61 ہجرے کی امام کچیری گلا کری دے رہے دل خبری گلا دے اور امام گلا خلقا ہوئی خپل زمانی کی موت استا کور کئی مولا دیز آیت اسود نکسوئی سا حق نی دے خلق عمل نکی حق دا پیمال کی گی باطل نا دا چوک رک نکی. مولا دیز سن 61 ہجرے کی کزا مجبور شوالم پاس ادام قیام موکرلو واجہ دعوی سا حق تا چو حق ننویلا باطل تا چو باطل ننویلا واجہ دعوی خالق سکوت اختیار کرے ہو واجہ دعوی سا خالق خپل سرونا پخو کیننا منڈلیو
چا به نه ویله څه ورکړې ته د چی کوې چا نه ویله چې تا په مخصوص ترکي دي خفه خو نه شوې زه خپلې معاشرې چهره درته پیش کړم ایمو معاشره څه نه څه شباهت لري ځنه وختو کې ایوی معاشرې کې کسو څه باطل کار دی کسو څه غلط کار دی دواو څه ملګري زاو څه دریا ملګری کېږم باطل و ملګرتیا کوو پیسو واجینا باطل و ملګرتیا کوو چی واجینا دا نواب دی دا مشر دی دا ملک دی دا حیثیت والا دی دا کرسی والا دی او بنده خدا ویلی باطل و څه ملګری کېږي ویلی ځان نه پیایي څه حق وپېژندې باطل وپېژندې زه مولای کائنات وکړه نه چې بلده کې وا ګیلا څه مولا کړي غندا کړي دی مولا داسې یې څه ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال اعرف الحق تعرف اهله اعرف الباطل تعرف اهله مولا دی چې تاسو باندې څه شوي دي تاسو ویلې ړانده شوي یو تاسو عقل سترګې ویلې ړاندې شوي دي تاسو بصیرت ویلې نه لروئ تاسو حق و باطل خالقو تلو معیارو کې تلوئ چو وسکٹو کے وقصوی چوک دولاتو کے وقصوی چوک شہرات کے وقصوی چوک حیثیات کے وقصوی حاکا مغوی پسی گرزوی وشا حاکا اندو دی وشا حاکا مغوی طرف تورتووی مولا دیسا حاکو باطلو پیشنگولی شخصیاتو مطابق نہ دے افرادو پا معیار باندے حاکو باطل ما پیشندا مولا دیسا اول حاکو پیشندا بیا اہل حاکو پیشندا اول باطل نے زون پوئی کا بیا باطل والا پیشندائی شی کچھر اول خال کسی اول افراد کسی اول شخصیات کسی اول پیسہ کسی اول کرسی کسی اول منصاب کسی اول چو حیثیات کسی بیا حاکو باطل کسی حاکو باطل نشے پیشندائی بیا امو معاشرے کیا مکسو غریب تصورہ کسان ویرچی امیر تا حیثیت ولا صورت کسان ویرچی یو سړی څه غریب دی یغه فتحې ته وزر خیر ته صورت کسان حاضرېږي یو کس حیثیت ولا دی ډېر معذرت سره خارې مړ شوي وي یا ټول ورته حاضر وي هر څوک به هلته موجود وي او نن شکر دی چې سوشل میډیا کې کیمریا ډېر زر وایي دومره خلق تمدار شوي دي دومره خلق للچي شوي دي دومره خلق دنیا پرست شوي دي چې چانه شل کاله بعد یو کار رغیږي شل کاله مخکې سلام ستړي محسوسه جوړوي لا پاره د چی شي تامې د پاره سلام ستړي ماسي دي پیژندم څه دا بابو ده پیژندم صدا اسپتال کې ده پیژندم صدا کچره کې ده پیژندم صدا پلنکیزي کې ده خې قسم څه غلط کاس ده خو بیا یا زو سکینم خې قسم څه باطل ده خې قسم څه ټیک سړی نه ده خو بیا زو سلام سړی ما سدي لپاره کوم څه کېدای شي ما په کار راشي یو ولټه ده څه ده سړی خسرای ده د دې ونوان سره خو سلام سړی ما سي مدیر لپاره وسنه دي څه دا سړی خسرای ده ایمو کار وچې دې لپاره سلام سړی ماسکو کار چلولی ولا سلام استړی ماسي کومي معاشري کې پاتې وي نوي خاتم هغه معاشره حق و باطل ولا معاشره بیا نه ده چې حق و باطل وپېژندي په کار د شعور زیات شي لذا مولا اخیری کلماتو کې ده اصبر علی الحق وان کان مرا او خلکو حق باندې کچېرې ودرېږه صبر باندې وکړه ګرچې ترخه دي حقونه ودرېږي سخته ده خو صبر وکړه خدای دې سم ملګرتیا کوي زه یو حدیث ته عرض کوم کسا یو حدیث کې امام داسې یې چې حق په مقابله کې درې قسم کسان تاسو لیدای شئ معاشره کې حق په مقابله کې خلکو رد عمل درې قسم ته څلورم نه پیدا کېږي دته یو هغه څه کسان دي کله حق وکسي حق پذیر کسان دي حق شناسه دي حق پذیره دي حق وکسي هم پیژندای شي چې دا حق دي هم حق ته سار کېږي دي حق تسلیموي حقیقت ته سار کېږي دي انکار نه ونه کوي چوک څه حقدار وي مګر سوداري داسې به درته وایم
دویم حق ستیز نموتی ایو اغا سکسون سا اغا حق پیشندی خو حق تا مقابلی کی ادریگی حق تا مقابلی کی ادریگی مقابل کی چو ادری دی ابو جہل سر تعلق دے ابو جہل پیغمبر پیشندلے ہو حقانیت نیا پویو چو دا حق بونده دے اما مقابلی کی ادری دو ایمو معاشرے کی اگا سکسون نرشتا اما پلرین سا تعلق نلری و شا پا باطل دے پیشندہ میں سا پا حق ہو دے خود نہیں تایید نہ کم تسلیم آوامی نا اما قوم سا تعلق نلری کب پا حق دے نہیں منم اما پلٹے والا نہ دے کب پا حق دے نہیں منم دا کفر دے دا ابو جہل اولاد اندہ دے سیو کاس حق کو پیشندی حق تا نشی تسلیم بلکہ حق سا مقابلہ وکی دریام گروہ ہمشتا دے اغا دی سے سکوت وکی سکوت اختیار کی سکوت چوک اختیاری نہ حق تا تسلیمی کی نہ باطل و مقابلے کی وداری کی ترنے لگ سوچ ہوگی درشینی در نکتے دی صلوات وسط محمد و آل محمد شپې ټایم د مته پته ټایمه لیټ دی د نه کسانو خوبونو اثارات څرګند دي خو ټایم ډېر نه خراب انشاءالله ښه پکې ګویم کسه دریم ګروه هغسې کسان دي چې هغه نه حق پذیر دي نه حق ته سر کېږدي نه باطلو سره مقابله کوي او دا معاشره کې ځان هوښیاریان دو بولي چې موږ ډېر هوښیار یو نه حسین سره دي نه یزید ته مقابلې ته وروځي سوچ مې خبرې ته سکوت والا خاموشی والا مصلحت پسند کسان څنګه معاشره کې مصلحت خوښي هغه غوړي داسه سری کې موترونه ورزيده څه بدلتا وایم هغه همیشه د لپاره موقف دا شي اختیاري سپیږي چې معاشره کې پلانکای کاس په باطل دی په ناجایز دی خدا نه وتی چې تو په مخصوص طریقې دی دا نشي وته ویل چې ته د غلطه کوي دا نشي وته ویل چې ته په غلطه روان یې داسې کسان یاد وساته دا سوچ ونه کی چې مو حسینی لښکر کې یو نه دا یزید سره لښکر کې دی دا مغه سره لښکر کې سبيږي ای دوی خطره او نازیاته د هغه باطل سره دی حرسما بن سلیم ان سينور اډر کسان د مثال نه ډیر کم کربلا پورې امام حسین سره وو مولا سے ملګرتیا نه وا کم راسته نه وسوا کا امام پرېګ دول ان شون سره نو دي کسان څه حق باندې په پوښ پر سکوت اختیار کړل امام معاشره یاد وساتوي خپانه شوي ز خپل معاشره کې ډیر بس کسان زه تاسو ته دی واضح مثال نه ډیر کوم واضح ډیر واضح وو وایم ته چې شي دي صلوات وسط محمد و آل محمد ایدی مثال ډیر ده سرکاري کسان چې کله دا ایمو چې تا کسان ویر شي کنه مشران شل کسان مشران ویر شي لاس کسان مشران ویر شي یو کاس جرأت نه کوي چې ایسی تا ډیسی تا برګیډیر ته وایي چې دا پلانکیزي کې ناجایزه دا وکړله پلانکیزی کی دا غلطه کئی پلانکیزی کی دا ٹکرام نخلی یو کاس جرأت نشی کوای یا شبی لاندی خبری کئی یا چپلو سے کئی حق کسی دراستک کربلا سرا جواب رکھا حق کسی دراستک کربلا کسی دراستک والا سنو ملکا حق کسی دراستک کربلا سرکاري کسانو سره شوی وو
صرف یو مثال در کوم ډېر تاسو وخت نه خلم یو کس کیسه نقل کوي ورنه یو پړی مشر پاتېدو موجوده عهدهدار کسان چې کوم دي ذمہ دار کسان مثلا برګیډیر وغیره دوی ته دغه الفاظو کې جرأت سره وویله چې تاسو خدا ته راشو ټایم پرا کوئی تاسو به حیثیت یو مننه د پاتې به د لوړ شوي په یو کې څه هم ته پاتې دي او دې سره څوی دا کې چې د یو مان لري دا مو ته نه شي حل کوي دا خپل پروموشن لپاره خپل ترقې لپاره مقصد لپاره د سیستم نه خالي دا وایي پروموشن ولې نه وشي مقصد ترقې وشي د شي د دوی مسلې چې تاسو کوي شي وایي مشیاو ته په کومه کې تر خپل مان د خپل کې چې خپل حل وو دوی ته نه حل کوي دوی نشي حل کوي او حکومت ولې تاسو سي پوهڅي کې دې څه ته دا دعوت چولې کړې ته بللې چولې ته د خبرو موقع چولې کړې پولیس کې نه مانو ته څه دلې وي به موږ نه کسانه تایید کې دوه څه کې خالي دې وي کړه نو دا افسوس خبره ده هغه کې باندې کې څه کس دې لوګي چې جرأت کوي شي څنګه ویل شي څه هر شي چې باطل شي چې ګټه شي دروي شي دا مو ته کې جرأت یې نه کوي ولن الحمدلله زای شي ته خوشاله مګدا څنګه دې کو نه وکیاده څه کوم وروتلې ده یعنی کسان دا جمل والقوانين التهديك والقوانين الأرض الحمد لله بس جرأت من كسان وكي شتادي سيرا جوانا دبارا إنو نبي ناسا دبارا مو دبارا أميدونا خب أميدونا پیدا وشويدي أميد كنت إن شاء الله دا جرأت من كيادات اندیشان دا مختا هم انداشه جرأت من كيادات كيادات أولا کی ويدو دا سلسلة إن شاء الله مختا نورا خارا ونشي يسروا قصة محمد وعلى محمد وعلى الله خدای شاید درس که معذرت خطا نشوی در شاید تعلق بسی نداری که معاشران یا تنه کسان نوع انتظار بیدار میجود دوستانه انا سنگی دی مثال درکام انا کلی والبانده ایمان اونا زیمان جوڑی که نجوڑی تو کسان دو سشتاتی سے کلی والبانده یو کس منشیات رو کار کری یو کس شنب خنای راسا کریده یو کس فحشه و عدم راسا کریده آیا ایمان اونا فریضان جوڑی که نجوڑی که کلی والبانده ایمان اونا پروسی که احکاس تا مخت یا کس یادونی سمغنی ولایو کو آیو کس یو بل تسترگی لرو آیو کس یو بل تا تامستو آیو کس اندائی فی موقفر یو موقفر نارا تخیرا معاشرہ تخشی نیا خرابانی قربان میشه سوق تمام یوگیش شو جزئیات و بنظم بس التغييرات ولا كيس نو جزئيات تنظم يوجيش شو تقول من يعني وكاس ولا كلو على وكاس خيرات للبار كلو على وكاس كيس ولا كلو بيقف نتيجة لما كسر تعلم لي كيس هو ده ما بقدر انه ما كسر ولا كيس اما يوكلي سنه تعلم لي على كلها على هم يوكلي سنه تعلم لي دور چوک نشتا څه پاتېږي هغه خونی ته یو سبق وخی دور چوک غیرت نشته ده سپوتیږي وای څه د کله ته وشرمالو نه صرف کله د وشرمالو ټول کورمه د وشرمالو ټول تورای د وشرمالو ټول شیاتوب د وشرمالو خو نشته د غیرت چوکي ماشاءالله دا غیرت مون ختم شوه ده چې چوک جرأت وکي حق ته حق نه وای باطل ته باطل نه وای بلکې الټا د څه کسان مغه چې ما پښتنه کړی ده مخکله کې ما پښتنه ورسې کړی ده بلکې الټا ما غوي سم ملګری کسان شتا دي فحشه اډو ولا سم ملګری کسان شتا دي مشرانو کې شتا جوانانو کې شتا دي هر طایفه کې شتا دي الټا هغه سم مدد کوي شي هغه په خلاف نشي پڅیدای خو یو امید لرم البته الحمدلله من نوع نسل جوانان بیدار دي هوشیار دي انشاءالله کچیری مو غواړو چې معاشرې نه برایي ختمې کړو مو غواړو چې معاشرې نه فحشه ختمه کړو مو غواړو چې معاشرې نه منشیات ختم کړو مو غواړو چې معاشرې نه فساد ختم کړو یاد وساته هر یو کس ځان ذمہ دار وبلوي هر یو کس جرأت پیدا کوي هر کلی کې پکار دی ما او تاسو
جرأت جوړ کو، جرأت حاصل کو، جرأت وکو. کلی کلی بیس باندې کچېری خلکو دا جرأت وکړلو. لکه زه تاسو ته مثال درکوم، ملیخیلو قوم کې کچېری چوک غدری وکي، خیانت وکي. لکه څو وخت مخکې یو خیانت او غدری شوی وسله حواله سره پاتېدل، خونه وتوسوله، بیا داسې جرأت چوک نشي کولی. داسې هر ځای کې مو غیرت کچېری وي، بیا ما تاسو پیزې نه پرې کېږي، بیا ما تاسو عزت پایمال نه کېږي. پروردګار عالم د متدغه توفیق نصیب کړي ان شاء الله. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد و آل صلی علی محمد. اخیری حدیث تاسو خدمت کې عرض کوم، اختصار سره دی باندې تیریږم، ګرچې دا موضوع خپل ځکه ډېر بحث طلب موضوع ده. شپږم مولا دی چې انسان څه ځان حق باندې بولی کنه، درې شیونه داسې دي چې درو شی کې انسان خامخا ځان حق باندې بولی. شاید درست نه وي، خو درو شی کې انسان خامخا دغه درو شی وجه انسان ځان حق باندې بولی. ثلاث خصال یقول کل انسان انه علی صواب منها. مولا دی چې درو شی کې انسان ځان حق باندې بولی او بعد نور کسان باطل باندې بولی. یو دین هو الذی یعتقده، دین ده مذهب ده، چې کوم مذهب ته دعا کیدا لري، بل مذهب مقابل ولا دو باطل باندې بولی. حقیقت امام حقیقت ویلي چې کوم دین انسان خپل عقیده وي، مثلا هندو مذهب ځان حق بولی نور باطل بولی، مسیحي مذهب ځان حق بولی نور باطل بولی، مو مسلمان ځان حق بولو نور باطل بولو، ګرچې موسی دلایل شته دي. دویم شی چې مولا دی وهواه الذي يستعلى عليه خیشات نفس، بلکې دې کتاب ستاسو نظریه کومه نظریه چې قبول کړي دی هغه نظریه واجنه انسان ځناوخ کې یو شی حق بولی، خو کېدای شي تو نظریه صحیح نه وي، کېدای شي تو سوچ صحیح نه وي، بدل کا بل ته ویګ واچو، کېدای شي بل ولا صحیح وي. موقف او نظریه هر چا ته خبري پی ټی آی ولا ځان صحیح بولی، مسلمین ولا ځان صحیح بولی، مثلا مثال درکوم، او مثلا پیپل ولا ځان صحیح بولی، کېدای شي غلط وي، ځنه شوی کې درست نه وي، ځنه شوی کې په کار سره نظریه سوچ بدل کی. اخیری شی څه تدبیره فی اموره، انسان څه کوم تدبیر او برنامه‌ریزی وي، کېدای شي انسان کوم پلانینګ کړی وي، پلانینګ کې ځان قبولی. خو خشایدار قربان شم اخیری و جمله عرض کوم، چونکی ما اراده نه و چې مجلس سره وښی شپې ټیم ده. مولا دی چې د غدرو شی کې انسان ځان حق بولی، نور کسان باطل باندې بولی. کسا مذهب اختراع ولا تحقیق سا پکار ده، مکو شیعه یو کنه پکار خپل مذهب نه تحقیق وکړو، دا مجلسونه تحقیق د پاره دي چې تو یقین ته ورسې چې تو مذهب صحیح ده، که نظریه او موقف ده بیا کنه لک سوچ وکړه. کېدای شي ځنه ځکه ته په غلطي وي، کېدای شي ځنه ځکه تو سوچ غلط وي، کېدای شي ځنه ځکه تو موقف درست نه وي، او کېدای شي ځنه ځکه تو پلانینګ کړی وي، سوچ د کړی خو پلانینګ ته صحیح نه وي. اخیری شی عرض کوم، کسا حق درمی باطلو په مقابله کې همیشه د پاره یو بیماری د انسان ته لګیږي. حق درمی دا د زیت ورېدل ایمو پښتنو کې هم ایمو یو عادت انداله قربان شم خفا نشوي، ایمو یو صفات دار سمو زیت ودریګو حق نه منو، که زیت خو مودري د لومو کې دا صفات ده، زیت که ودري دو بیا یزید منو مولا حسین اپریګه زیت ما ودریګا پلور د نجایز باندې دیا وای او د څه غلطه ده کوي، که نشي وته ویل ملګرتیا یې ما کاوه، دښمن ده پلور قاتل ده څه په حق ده تسلیم کا.